أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. محترم طلباء کرام ورونو، د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه لومبی درس دی. الله جل شانه دی زمونږ دا دروس د خپل رضا ذریعه وګرځي او ته دې دروسو په ښه طریقه باندې د ویلو الله جل شانه دی مالا توفیق راکي او الله جل شانه دی د دروس په خپل فضل او په خپل کرم سره اختتام ته د رسولو مال توفیق راکي. د علم النحو د دروسو په سلسله کې کوم دروس مونږ کو نو ان شاء الله تعالی دغه دروس دا به مونږ په شپږو بابونو کې بیانو. لومبي باب کې به مونږ مفردات بیانو، په دویم باب کې مرکبات، په دریم باب کې معرب، په څلورم باب کې مبني، په پنځم باب کې عوامل او په شپږم باب کې به ان شاء الله تعالی مونږه معمولات دا به بیانو. د نحوی کم ابتدایي طلبه کرام وي نو د هغوی دپاره چې کم د نحوی ابتدایي کتاب هغوی ته ویلی کېږي نو د هغې آغاز دا د لفظ د هغې د تقسیم نه کېږي. نو مونږ هم ته د خپلو دروسو آغاز د لفظ ته دې کم تعریف دی او کم تقسیم دی نو ته دې نه به کوو. د لفظ د دې لغوي معنی ده غرزول، پینکنا. عرب وی اکلت التمرة ولفظت النواة، چې ما کجوره اخړله ولفظت النواة او د هغې کومه بمبته ده ما هغه ګزار کړه. نو په دې جمله کې کم د لفظتو لفظ راغلی دی نو ته دې معنی ده غرزول. نو د لفظ د دې لغوي معنی ده غرزول او په اصطلاح کې لفظ دا دې ته ویل کېږي د انسان د ژبې نه یا د انسان د خولې نه د حروفو په صورت کې چې کم آواز وځي نو دې ته لفظ دا ویل کېږي. د انسان د خولې نه د حروفو په صورت کې چې کم آواز راوځي نو دې ته په اصطلاح کې لفظ دا ویل کېږي. بیا ته دې لفظ ته دې دوه قسمونه دي. یو قسم دی لفظ موضوع او دویم قسم دی لفظ محمل. لفظ موضوع دې ته ویل کېږي چې د هغې څه معنی وي، معنیدار لفظ وي. مثلا رجل، نو اوس د رجل معنی شته دی، رجل سړي ته ویل کېږي. زید، نو زید دا معنیدار لفظ دی. یا ماء، اوبو، نو زید، رجل او ماء دا لفظ موضوع دی. لفظ موضوع ولی دی؟ ځکه چې ته دې الفاظو معنی شته دی، دا معنیدار الفاظ دی. او لفظ محمل دې ته ویل کېږي چې د هغې څه معنی نه وي. مثلا مونږ وایو زید مید، نو زید دا موضوع ده او مید دا محمل دی. یا عرب یو لفظ استعمالی جسق، نو جسق دا محمل دی، دی اس معنی نشته دی. یا مونږ به خپلې پښتو کې وایو چې می، نو چې دا لفظ موضوع دی او می دا لفظ محمل دی. نو حاصل دا راوت چې لفظ موضوع دا به مونږه معنیدار لفظ ته وایو. هغه لفظ ته به وایو چې د هغې معنی وي.
او محمل به مونږه کم بے معنا لفظ دی نو دې ته به لفظ محمل وایو. بیا د لفظ موضوع ته دې دوه قسمونه دي. یو دی مفرد او دویم قسم یې دی مرکب. مفرد دې ته ویل کېږي چې یو لفظ وي او یوه معنی وي. مفرد دې ته ویل کېږي چې یو لفظ وي او یوه معنی وي. د دې یو مثال دی زید. نو زید دا یو لفظ دی او ته دې یوه معنی هم ده. داسې ضربه. نو که مونږه قطع نظر د ضمیر نه ضربه ځان له واخلو نو په دې صورت کې دا مفرد دی ځکه چې دا فعل دی او فعل دا د مفرد قسم دی. البته که په دې کې مونږه د ضمیر اعتبار وکړو نو بیا په دې صورت کې دا به مرکب وي. بل مثال دی من. نو زید ضربه او من نو دا یو لفظ دی او ته دې معنی هم یوه ده نو دې ته به مونږه مفرد وایو. او د مفرد بل مشهور نوم دی کلمه. او اخو چې مونږه کم دروس وایو نو په هغې کې به مونږه مفرد نه استعمالو بلکې د مفرد په ځای باندې به مونږه زیات طور باندې کلمه استعمالو. نو چې زمونږ او ستاسو په ذهن کې دا خبره وي چې د مفرد بل نوم دا کلمه دی. او د لفظ موضوع دویم قسم دی مرکب. مرکب تعریف دا دی چې مرکب دا هغه لفظ دی چې دا د دوو یا د دوو نه د زیات کلمو نه جوړ شوی وي خو که دغه دواړه کلمې دا حقیقتا په لفظونو کې موجود وي او خو که یو موجود وي او یو محذوف وي یعنی حذف شوی وي یا پټه وي نو په دې دواړو صورت کې دغه ته مرکب ویل کېږي. نو د مرکب تعریف مونږ دا وکړو چې مرکب هغه لفظ دی چې هغه د دوو یا د دوو نه د زیات کلمو نه جوړ شوی وي خو که دغه دواړه لفظونه دغه دواړه کلمې خو که حقیقتا په لفظونو کې موجود وي او خو که یو حقیقتا موجوده وي او یو تقدیرا موجوده وي بیا به ته هم مونږ مرکب وایو. مثلا زید عالم. نو دا اوس مرکب دی ځکه چې دا د دوو کلمو نه جوړ شوی دی او په دې کې دا دواړه کلمې دا حقیقتا دا په لفظونو کې موجود دي. دویم مثال دی اضرب. ته ووهه. نو اضرب اگر چې دا په ظاهر کې مونږ ته یو لفظ ښکاري لیکن دا مرکب دی ځکه چې دا یو لفظ دا خو ښکاره دی اضرب لیکن په دې کې انت ضمیر دا پټ دی نو دا په حقیقت کې دوه کلمې دي لہذا اضرب دا مفرد نه دی بلکې مرکب دی. نو زمونږ د نننی سبق حاصل دا شو چې د لفظ د دې دوه قسمونه دي. یو ته لفظ موضوع ویل کېږي او بل ته لفظ محمل ویل کېږي. موضوع معنادار لفظ ته وایي او محمل بې معنا لفظ ته ویل کېږي. بیا د لفظ موضوع د دې دوه قسمونه دي یو دی مفرد او بل دی مرکب. نو مفرد تعریف مونږ دا وکړو چې یو لفظ وي او د هغې یوه معنی وي او مرکب د هغې تعریف دا دی چې مرکب هغه لفظ دی چې هغه د دوو کلمو نه یا د دوو نه د زیات کلمو نه جوړ شوی وي خو که دغه دواړه کلمې حقیقتا موجود وي او خو که یوه حقیقتا موجوده وي او یوه تقدیرا موجوده وي نو بیا به هم مونږ دې ته مرکب وایو. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږ د مفرد تقسیم بکو اسم فعل او حرف طرف ته او ته دغې قسمونو به بیا مونږ تعریفونه کو او ته دغې علامات به بیانو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.